ماشاءالله دې ته جنت المعلا وی. دا هغه مقبره ده په کومه مقبره کې چې زمونږ مشره مور د امت مور خدیجه رضی الله عنها پرده ده چې کومه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي دا څو پورې چې هغه ژوندۍ وه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم د بلې بیبي سره نکاح نه ده کړې. نبی علیه السلام د 15 کال عمر کې او خدیجه رضی الله عنها د 40 کال عمر کې وه او د خدیجه رضی الله عنها سره د هغې نکاح شوې وه او د هغې قبر چې دی نو دغه چاردیواري چې کوم ده دغه چاردیواري دا مخامخ چې کومه چاردیواري ښکاري دا جنګلې چې ورته لګېدلي دي دغه جنګلو د ځینه بیا نږدې ښکاري خو اوس مانځه ته وخت لږ دی نو دی ګیټ بند کړی دی. انشاءالله بله موقع باندې موږ دننه ورځو نو مازدیګر مانځه نه وروسته بیا ګیټ کولاوئ نو بیا دننه به موږ ورځو. خو ماشاءالله د دې نه پوره ښکاري دا ټوله جنت المعلا ده. دا وګوره دې ته جال لګولی هغلته ورته سیمټ لګولي دي چې دا د کته تر دې نه ګټې نه غورځېږي او ډېر ښایسته منظر دی. ښایسته دا قبرونه دي بلکل اوار د ځمکې سره. نه دلته مالګې خرڅېږي نه دلته جنډي نه دلته هغه خیرن پیران کم خیرن پیران چې هغه د قبرونو خواته ناست او دنیا ګټي او لاسونه یې د ګوتمو نه ډک کړي او غاړې ته غټې مرۍ اچولي او وایي دا ملنګان دي او دا د الله اولیاء دي. دغه خیرن خلک دی هغه د الله اولیاء نه دي بېلمازه خلک هغه دلته دغه شیونه نه خرڅېږي نه په دې جانډې شته نه دلته رانجه خرڅېږي نه دلته مالګې خرڅېږي نه د دې داسې منجوران شته چې دې ته ناست او په پردو زنانو باندې لاس وي بلکې دې ته دننه زنانه نه پرېږدي صرف سړي دلته راځي د جنت المعلا ته. د عبرت دپاره دا یو د عبرت ځای دی. نبی علیه السلام به هم قبرستان ته راته او د قبرستان یو مقصد دا دی چې د دنیا نه بایکاټ راشي. دویم مقصد یې دا دی چې انسان ته قبر را یاد شي مرګ ته را یاد شي او دریم مقصد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی چې موږ د دې مړو دپاره دعا وکړو. دا نه چې د مړو نه موږ دعاګانې وغواړو بچي ترې وغواړو د هغې خاورې په ځان راکاږو او د هغې ګټې په ځان راکاږو او د هغې چې کوم دی نو جنډې په ځان باندې راکاږو. د دې دپاره نه دي دا د دې دپاره دي چې موږ دوی ته دعا وکړو. دوی موږ ته محتاج دی په دعا کې موږ دوی ته محتاج نه یو. دوی موږ له هېڅ هم نشي راکولی. دوی د خپل حسا مالکان نه دي. دوی په دعاګانو کې موږ ته محتاج دي. موږ به دوی ته دعاګانې کوو. الله په دې جنت المعلا کې چې څومره مسلمانان پراته دي الله د ټولو مغفرت نصیب کا او الله د قبر د عذاب نه وساته او د دې سره سره چې څومره مقبرو کې مسلمانان پراته دي الله د قبر د عذاب نه وساته. الله جنت وته دا قبر وته جنت د باغچونه یو باغچه جوړه کا او الله رب العزت زمونږ ټول مسلمانان د قبر د عذاب نه محفوظ وساته او الله څومره رسومات بدعات شرکیات چې زمونږ په د مسلمانانو په قبرونو کېږي او خاص کر د اولیاءو په مزاراتو او په نور علاقو کې د صحابو په مزاراتو الله دا د شرک اډې ختم کا او دغسې ښایسته مقبرې چې هغې کې شرکیات کفریات نه صرف د دغه دریو مقصدونو دپاره هلته خلک ځي. داسې مقبرې زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب کا. جزاکم الله فی الدارین خیره. جزاکم الله. دا جنت المعلا ده او د دې نه چې داسې لاړ شي نو دغلته دغه مخامخ چې دغه ښکاري دا مسجد جن دی دغه منارې ښکاري او دې ته مخامخ دا کوم دغه چې ښکاري غر دا جبل ابا قبیس دی دغه غر هم ښکاري او دې بلډینګ موږ نه حرم پټ کړی دی. حرم منارې نه ښکارېږي هغه دې بلډینګ موږ نه پټې کړي دي او دې طرف ته اوسه جبل خندمه دی او دا جنت المعلا ده. ماشاءالله نور ګیر چاپېر دا غرونه دي موږ دې غره ته راختي لږ بره او د هغې نه لګېو موږ دا منظر وینو. ډېر چاپېر غرونه دي دغه غرونه دي هغه غرونه دي دغه غرونه دي هغه غرونه دي. دې طرف ته دا هم غر دی دا ټول آبادي په غر کې شوې ده دا او اوس یې د حرم حدود ډېر رانږدې کړي داسې په دغه طرف یې دیز ته را رسولي دي. دا د حرم ځای کې کار کېږي دلته حرم یې دیز ته را رسولی دی. ماشاءالله ډېره زیاته توسعه پکې وشوه. جزاکم الله فی الدارین خیره.